کوم تفهیم یو ځل بیا د وزیرګڑھی په روډ باندې ولاړ یم. دا تاسو ته پته ده دې باندې ډېر وخت نه کار بند و او د کوم مقصد دپاره چې بند شوی هغه مقصد خو پوره نه شو. خو بیا موږ مشکور یو د مشرانو چې هغوی په دې روډ باندې کار شروع کړو او دې دپاره فنډ هم منظور شو، کار پرې شروع شوی دی. خو چې کوم مټیریل دلته کومه شګه اچولې شوې ده، کوم معیار سره کار شروع دی، نو دا موږ ته صحیح نه ښکاري. انتظامیې له پکار دي او کم متعلقه حکام چې دي هغوی له پکار دي، مشرانو له پکار دي چې راشي او د دې روډ باندې د دې شګه وګوري، د دې دا روډه وګوري. ځکه چې کومه شګه د تاسو ته یې ښیو دلته دا دوړه به تاسو ته ښکاري، د هغې نه اندازه لګي چې دا مکمل خاوره ده. ګیر چاپېره کندې د شګې نه ډکېږي او کم مینځ کې سړک دی هغه هم اوچت نه شو، زوړ سړک اوچت نه شو. سړک باندې شګه اچوي او دې باندې به بیا روډه اچوي. خو څومره به اچوي د سړک لیولینګ صرف لیول برابر شوی دی د زوړ سړک سره ګیر چاپېره دا شګه. نو هغه شګه هم نه د شنګل نه دی چې کوم شنګل په روډ باندې اچولی کیدی شي. ما ویم چې تاسو سره شریک کړم او تاسو ته یو نظر د دې نظاره وښیو. دا او د دې شګې د وجې نه د دې نه ډېر زیات انتهایي تاسو ته په نظر راځي دوړه د خلقو ساګانې او د خلقو سینې او د خلقو دا ګیر چاپېره کورونه هم تباه او برباد کړل. نو پکار دا دی چې نوخار ډپټي کمشنر صاحب او دی راشي دلته او د دې روډ معاینه وکړي چې دا کم ورک آرډر دی د هغې مطابق دلته کار کیږي که نه کیږي نه، او که نه کیږي نو بیا پکار دا دی چې په دې باندې نوټس والي او کاروایي پې وشي. ډېره ډېره مننه. الله په امان.